ماتېدلی دی. بس زمونږ په زړه دی زړه مې سوری دی. مور مې راته وختي چې مې وکته نو مغبرۍ ته روان وم. زه ورپسې ورغلم. د ستا تېر په نیمه لار کې مې راواپس کا. وایي چې دغه زما ما وایي ته هغه اوس نشي لیدی، هغه ډېره غټه لاره باندې لاړه. واسف ته به یې څه وې؟ داجي به یې ورته وې؟ بابا به یې ورته وې؟ بابا به ورته وې. بابا به یې ورته وې. د مرګ نه بعد په څه حالت کې دي؟ د واسف کور کې غم ویر پاتې شو. د هغه د 2 کالو ماشومان دي. د بابا ټکي به یې لس د کول، خو دغه د بابا ټکي به اوس چاته وایي؟ اوس د څه کم 2 کالو دی، هغه دومره پېښ شوي دی چې نور کله به ما ته ویم بابا نو ویمه م راوړي. اوس یې ورته وی بابا غږ نه کوي. وی بابا لاړو، وی بابا لاړو. بابا صرف لیدلی دی. ریکارډینګ بند کړه. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو سنگرخان ما، دوستی د یوې ډېرې پاکې جذبې او رشتې نوم دی. بعض اوقات داسې وشي چې رور د رور په کار نه راځي، خو یو دوست د بل دوست په کار باندې راځي. مونږ داسې هم کتلي دي چې دوست خپل سینه ګولو ته مخامخ کړې ده، خپل مرګ یې خوښ کړی دی، خو د خپل دوست ژوند یې بچ کړی دی. خو دغې پاکې رشتې او جذبې پرون د چارسدې په سردریاب کې شکست وخوړو. د دوستۍ دغه پاکه جذبه ناکامه شوه. او زما خیال دا دی چې د دې نه پس به دوستي کول خو جدا خبره ده، د خلکو به د دوستۍ د ټکي نه هم نفرت پیدا شوی وي. موجود یم د چارسدې په سرډیرو د ګلاباد په کلي کې. پرون یوه ډېره دردناکه واقع مخې ته راغلې ده. یو دوست چې د 10-12 کالو تعلق و، هغه راپاڅېدو او د خپل یو دوست سینه یې په ګولو باندې سورې کړه. د هغه آباد ژوند یې مقبره کو. د هغه په کور کې د ویر او ماتم فضا جوړه کړه. باقي خبرې د هغې د رونو او د رشتهدارو سره کوو. السلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه دي؟ څنګه لروره؟ دا اول خو راته دا ووایي چې ستاسو نوم څه دی او چې کوم ملګری وفات شوی دی د هغه نوم څه دی؟ ستاسو ورسره رشته څه ده؟ زما جیدا د ترور زوی دی، واسف نوم یې دی او اوسیدونکی د ګلاباد سرډیرو دی، چارسده سرډیرو ګلاباد. مجاهد ګل دا والد صاحب نوم دی او وفات دی. اوس واسف هم وفات شو او دا خو د دوی تقریبا. ستاسو نوم څه دی؟ زما افتخار علي نوم دی. افتخار علي درته ووایي چې د واسف کار څه کوو؟ واسف کار دا کو چې د پراپرټۍ روزګار به ټک ټوک کوو. کوم هلک چې وجلی دی د هغه څه نوم دی؟ د هغې اعزاز. د اعزاز. ښه درته ووایي چې د دوی دواړو تعلق د کوم وخت نه او څونه وخت تعلق یې و؟ یاره زما په خیال خو د دوی تعلق د 15-16-17 سال نه و، ځکه چې د اعزاز ډېر زیات کم عمره وړوکی و چې بس د سره یې به ګرځېده. مطلب دا دی که جامه وه که پیزار و که رهایش و، هر یو څیز یې مطلب دا دی لکه څنګه چې د زوی په مور یا په پلار باندې حق وي، نو دقسې به ولدم ټیم په ټیم ادا کوو. دغې له وروستو بیا راځم. د واسف عمر څونه و؟ د واسف عمر بجي و داسې 44-45 سمثینګ. او د اعزاز؟ د اعزاز عمر به دې وخت سره 30 لګبګ به و. 30 لګبګ به و. ښه، تاسو دا ذکر وکړه چې یاره د هغه جامه پیزار او د جیب خرچ هم په واسف باندې و، نو د ده د کور تګ راتګ یې ورسره دلته کې او پاتې کېدو تعلق یې څنګه و؟ تعلق یې داسې و لکه مطلب دا دی یا ایزرور هغه دوست، خو زه دې ټیم کې ته کټ کوم داسې چې بس لکه دوستی غسیس خو ختم شو، خو به هر حال لکه د رور یې لوی کړی و او مطلب دا دی که جامه وه که پیزار و که د ده غم وه که خادي وه که موبایل و ایون چې دا تماچه هم وله زما په خیال د واسف اغشتې وه. دم خو دا راته ووایې چې دا پرون څه داسې شوي دي په سردریاب کې، هغې پس منظر راته بیان کا. د دې دا داسې وجې چې په دې کې یو واسف و الله دې وبخي، یو د اعزاز هلک شو، یو په دې کې یو ګرداور صاحب و چې د هغه نوم کرامت شاه و، بل پکې ورسره شهزاد و،
او بل پکې ورسره زما دوه نوم نه راځي خو دا شپږ کسه وو او دوی داسې تلي وو چې د اتوار شپه وه هغه ګیدرینګ یې کو چې مطلب دا یې چکر به مو کبان به مو خورو روټۍ به وخورو واپس به بیا راځو دوو ګاډو کې دوی تلي وو هغه ځای کې چونکې دی خو د بچي په شان رالوی کړو نو چې کله ګڼې ماحول جوړ شي یو کشر داسې د اخلاقو پروتې خبره وکړي نو مشر خامخا په هغې بدم ګڼي او خفه کېږي م پې بهر کې هغې کې داسې وشوه چې د اعزاز نه به داسې یو خبره د خولې نه وتي چې به د هغه ماحول مطابق نه وه د واسف به راپاسېدلي ډب به یې ورکړي سپېړه به یې ورکړي بهر کې خو بیا دا ملګري راپاسېدلي د 3 یا 4 دا شپږ ټوټل ملګري وو نو دی هغه ورته غاړه وته هغه خیري ګونډې ختم کړی چې بس دا خو مطلب دا ستا د پلار په ځای دی مشر ورور دی بس که یو پړک یې درکړې یا دوه پړکه ټول عمر مطلب دا د خوارۍ د سره کړي دا څه لکه ماینډ کومه داسې دونه خبره نه ده بهرحال دی ورته غاړه وته خبرې ختمې شوې دی روټۍ وخوړه دی د هغه ځای نه را روان شو چې کم ټیم دی خو د دی بیا دا روټین وجي چې مطلب دا د ګاډي خو دوه دي خو کسان شپږ دي نو دا ګاډي د 2 کسو به کېدی شي دا د شپږو نه شي کېدی دا 4 به ورسره الریډي مطلب دا چې ازیاتي اضافي د ګاډو نه علاوه ملګري نو دوی به یو ملګری کور ته رسو او بیا اخیری ملګری چې مطلب کور کوز کینو دی به ګاډي کور ته راولي او دی به کور ته نو د دوی فسټ دغه دو چې دا کرامت شاه صاحب دا ګرداور چې کم دی د دد په د غنی خان روډ باندې جی ځای دی نو دی به کوز کو نو دی په دغه دوران کې دی سره یو د موټر دی اکسل دا نوې شیپ دا د واسف دی او یو دی سره ریو دا نو دی دا غلخه چې کله را روان شو نو دی په دی ریو کې 3 کسه یو د دغه د ګرداور کرامت شاه یو اعزاز او یو دی سره چې کوم د ریو بل مالک وو دا 3 کسه چې کوم دی په دی ریو کې را کېناست او واسف او شهزاد او یو دا بل کم مرګر چې نوم یې نه راځي یو خان دی دغه ځای دی په دی بل ګاډي کې را کېناست کله چې کرامت شاه ځای لره رسېدلي دي دی کوز کړی دی دغه دوران کې واسف ګیټ کو لو کړی چې وایي لکه مطلب دا زما خو اعزاز سرایل ته هغه دغه مو شو روغ او صلح مو شو بدمزغي ختمه شوه نو راشي چې خپل ګاډي ته راواړم ایز ا کشر چې دې څنګه ګاډي له ور رسېدلې دي د واپس دا روستي ګیټ دی روستو ځان له ناستې مخکې سیټ کې کرامت شاه ګرداور ناستې ډرایوینګ ته مطلب بل سړی ناستې دی شاته 3 کسو په سیټ کې یوازې ناستې چې د ګیټ کو لو کړی دی دا وته ویلي چې زه راځه خو پردي ګاډي بس اوس لکه من کلی ته ځو نو دی خو ته نه بوزي ما سره بازي نو مطلب بس راوړ راځه کنه دغه دوران کې د وته دا ویلي چې وای زه نه دراوړم دی کی ټیکم تا سره نظم دغه ټیم کې واسف مطلب دا د غصې غشت دي د بیا ډب ور کړی چې تا سره خو زمال ته خبره ختمه شو روغ غسل هو شو نو لکه تخپل ګاډي لولې نه راوړي بهر حال خو چې د څنګه پلق ور کړی دی بس پلق سره د سره لوټ تماچا و نه یې او بس هغه ګوته په ماشه کې خېدو کو شلوي او قاتل لسوي دغه وس الله علم دیو مطلب انتظامیه ته پته ای ډاکټر ته پته ای کنه چې پوسټ مارټم کې به کتلی پولیس به کتلی په دې اوس هغه خلک پیږي خو یا تل لس ډزه لګېدلې دی یو ولس ته یا شل دی دغه سمثینګ لګېدلې دی په دې کې ډز دوه پسر لګېدلې او باقي لاندې په دې زړه او پسینه داسې مردکي ګولې په دې کې نشته چې مس شوی ده ټول هم په دې چلیدلې صحیح ده تاسو چې واسف ته وی چې واسف دې سړی نه ځانو ساته باقي احتیاط وکا اگر ته جواب کې سوي داغه جواب دو چې کم ټیم د اعزاز د واسف په تسلی مطمئن ک چې وای دي سیس کې زنیم نو زمنګ دي سیس په دغه ټیم کې لکه د ته نامنظور شو زما په مقصد رسه چې وای د خو ماته مطلب د تسلی وک چې ز په دي سیس کې نیما نو چې په دي سیس کې نه د موسویل ملوث دی په دي سیس کې نه د ککړ نو لکه زه د 15 سال یا د 16 سال دوس یا رور ولې پرېدم نو خو به هر حال مونږ په دې شکیانو خو لکه بس اخو مشرو اخو پلارو ایو سټریټو زما په خبر راسي نو لکه زوی خو په پلار جبرینی او کار نشي کولی سوال در نه بل کومه چې یو مشر غلط کار کوي نو سری خیال له کشر لنډي په کار لاسي ونیسي بالکل پکار دی موږ د هغې مخنیوي بر وخت کړی دی هغه داسې دی چونکې تاسو ته ما دې وضاحت وکړو چې هغه منلي او د دې داسې د کلونو نه را روانې چې موږ د کلونو نه دته لګیا یو دی مطلب دا یا رشتہ دار یا د رور یا د مور یا مطلب د مرګري یا دغه خبره نه مني تاسو د سنه یریدې هغه وشو خبره بالکل چې موږ د کم سیز نه یریدو او مکه وشو او دا بار بار په دې رشتہ داري کې ډیرو خلکو د دې سیز وضاحت کړی چې ورځ به دا مسله په بل طرف زی او مکه سی وشو ساو عمر وسونه
یاره زما عمر به 48 49. سب ملګری یار دوست شته؟ یاره ډیر دي خو زما په خیال د دې وخت نه پس به ورور ته هم ډېر په بدله سترګه ګورم او په بدل نظر ډېر کوشش به کوم او احتیاط به کوم په ورورۍ کې چې د ورورۍ هغه کم په رور سره به مې احتیاط کې مطلب دا چې لکه به دوست په اعتبار نه رور سره به هم دونه احتیاط په ورورولۍ کې کوم چې لکه کم د دوستۍ د ټکي نه د نفرت شو کم معامله او کم څیز چې موږ په خپلو سترګو اعزاز او واصف ولیدو نو انشاءالله ولزویم چې لکه دوست خو پرېږده رور باندې اوس یارېږم رور سره به م احتیاط ټیک ده قدرمنو د افتخار علي په دې خبره باندې لږ سوچ وکړئ د ته چونکې درد راورسېدو د را درد محسوس کو نو دی ځکه دا خبره کوي چې یاره زه به په رور سره هم هغې په رشته کې به هم احتیاط کوم د دوستۍ د ټکي نه د نفرت شو تاسو واورېدو السلام علیکم وعلیکم السلام. څنګه له رور څه نوم دی دی محمد عاقب. محمد عاقب د واسف سره دې څه رشته وه زما مشر ورور و. ستا مشر او ورور و. جی او زه یې کشر ورور یم. ټیک ده ښځه خبرې خو نورو را سره ده وکړې خو دا راته ووایه چې مور دې څه وایي اوس د دې نه بس چې یاره بچیه په دوستۍ کې دې کور ته څه راوړل مور مې وایي وی ډېر په احتیاط ژوند کوې وی اوس هم خیال کوې چې په چا م اعتبار نه دی پکار وی ستاسو مشر ورور و خو هوښیار و د هر څه نه ښه واقف و خو منل پکې نو زما به یې نه منله تاسو خو مې اوس ومنئ که نه اخو پکې سر کېښودو په ورورۍ کې په دوستۍ کې اوس ته کم درد رانه تېدلی دی بس زموږ په زړه دی زړه م سوری دی نشو ویلی چې خبرې نشو کولی کور ته تللی نشو هلته هم مور ده کمزورې مور هم ده او که دلته راځو بس که دلته بار روځو دغه غم د میلمانو پالو که مور له ورشو مور له تلاسه ورکو مور مې راته وخت چې مې وکته نو مغبارۍ ته روان وم زه واپسې زه ستا تېر په نیمه لار کې مې راواپس کا وی چې تا غلی زما ما وی تا هغه اوس نشي لیدی هغه ډېره غټه لاره باندې لاړه بس په دغه چې څوک تلي را بیا نه دي راغلی یم زه ستا زوی یم زه ستا واسپه ویم بس ما ته به دا ارته وی خو ړوم سوری دی نشو بس د دوستۍ او د ورورۍ نه خپل کور دلې محفوظ دی چې د مشر ومنې چې په مشر کې یو کاري او کشر ورته وایي چې د هغه ومني چې یاره د کشر به ما کې څه لیدلي یا به دا خبره داسې ځکه به دې ما ته ولاړې صحیح ټیک ده مزید تا نه بل سوال نه کوم الله دې غم آسان کا آمین. السلام علیکم وعلیکم السلام. ساده الفاظو کې راته ووایه د واسف څو بچي دي هغه څلور څلور بچي دي درې لویانې یو زوی دی عمرونه یې څونه دي یاره ټول داسې واړه دي څونه غټ پکې څونه 2 کاله 3 کاله 4 کاله پورې پکې وه ځکه واسف ته به یې څه وی داجي به یې ورته وی بابا به یې ورته وی بابا مې ورته وی بابا به یې ورته وی جی د مرګ نه بعد په څه حالت کې دي بس اوس خو ایهو ماشومان دي هغوی سم لا نشي ویلی خوږه دوستي وه چې دا د هغه موبایل دی د واسف جان او د دې پینګر د دې پیټرن د دې موږ ته څه کوډ نه دی معلوم چې دوست موږ کولی وکړو بس دې لپاره هم دغه کړی دی چې کوم ملګري نه دي خبر کالو کې یس کو ای ته موږ ووایو نه مني مذاق مه کوئ ته کوم ملګري چې موږ سره دا مذاق کوي مذاق نه دی دی ورور یم موږ قربان شو یو ماشومې ته کور والا ته د دې کوډ نه دی معلوم او هغه اعزاز ته معلوم و دومره پورې خوږه دوستي چې یو ورور ته کوډ نه دی معلوم او ته معلوم دی ورور نه کورودانې ته نه دی معلوم کوربدانې ته نه دی معلوم او هغه ته معلوم و دې نه خوږه دوستي او وروري به څنګه زما مور ته 70 مات کړی ته زما زوی ته څنګه واسف ته داسې ته زما زوی ځان ته راجوخ کړی په مخه یې ښکل کړی هغې سیله موږ ته دغه میلیو شوه چې امکه زمونږ وسله په موږ استعمال شوه او په موږ وډزېده ټیک قدرمنو تاسو دا پوره خبرې واورېدې تمانچه ورله واسف اخیستې ده خو د دې لپاره یې ورنه واخیستې چې پیزار چې هغه به څنګه اخیستو ورور لی نه دی اخیستی ارشین ته صدر ته د دنیا ملکونه هغه ته خو هسې وښول راځه ته زما ورور یې ته به زما ډرایوره مې د ګاډي چلی ورته وښو وي ته به زما سره ډرایور یې زه به تا سره ناست یم ته د ګاډي چلی زده که څو څو ځلې ولې ووو خو هغه ته یې دا مخ نه راړول چې تا زما را قیمتي ګاډي سکریچ کو د دې ریټ پرېوتو نه رور له به یې نه ورکړی هغه ته یې ورکړی دی دونه محبت او دونه خوږه دوستي وه د هغې موږ ته دغه مثله میلیو شوه ټیک ده
تاسو دغه هم واورېده چې د واصف مور د دې هلک نه خپل ستر مات کړی و، هغې خپلې سینې پسې جوخت کړی و، بچی یې ورته خپل ویلی و. په بدله کې څه وشو؟ د واصف کور کې غم ویر پاتې شو. د هغه د 2 کالو ماشومان دي. د بابا ټکي به ایله زده کول، خو دغه د بابا ټکي به اوس چاته وایي؟ اوس د څه کم 2 کالو دی، هغه دومره پېښ شوی دی چې نور کله به ما ته ویم بابا نو ویمه م راوړي، اوس چې ورته وی بابا غږ نه کوي، وی بابا لاړو وی بابا لاړو. بابا سره لیدلی دی او زموږ هوښیار دی ماشاءالله چې هغه یوسف جان نوم دی. موږ وایو یوسف جانه تاسې موږ د پلار په شان موږ نه څنګه درکو، څو پلار د خانانو په شان نیازبین ساتلی وي، هغه موږ نه موږ تاله نه شو درکولی، خو کوشش په ډېر کوو. ریکارډینګ بند کړه.